ته خو وګوره ما ته خیال مره ته خبره وره خیا خبره وره ته پلار نوم دې چا ده سرور خان میړه کور نه په خپل خوښه ووتې څه دا وایي وکړه درته څومره پیسې وایي درته ویله چې څومره پیسې دې وړي میړه دې ویلې ته داسې چاله کوي دغه د پلار شماره خو به دې زده یي که نه دروغ مه وایه ازما زوی دې لیدلی ګوره ازما وړکی زوی خو لیدلی دی هغه تورکالی هغه چې ترې راوړل پوښتنه یې وکړه ټولې د زما د ورونو شمارې ورته یادې دي تا نه اخېستا خو به دومره شمارې خو په یاد یي د پلار مې څه شماره یې راکړه موږ څو سرګردانۍ هغه ځای پرې لاړ شو پلار یې ګوره مه کوه چې دغه معامله دې تور سره که غواړې چې دې سره نکاح وتړې خو دغه شماره یې ورنه راکړه چې موږ پلار ته دې زنګ ووهو د پلار نه دې د مېړه هغه د سر دومره غواړو چې مېړه تا ته طلاق درکړی که نه چې نکاح یې دې سره خېږي که نه سر دغونه پوښتنه کوو موږ داسې درته ویلي خو درکړی نه دی درکړی خو نه دی هغه طلاق نه شو بس نو اوس تا نکاح دې سره نه نښي هغه طلاق نه دې سره ستا نکاح خو دې باندې دې سره نه خېږي اوس علی دی منه تو آدرس ووایه ولې نه پیدا کېږي تو آدرس ووایه قلعه برقي شپږمه کوڅه او پلار دې څه نومېږي کوڅه کې بیا څوم کور دی سرور خان ورور دې څه نومېږي بل ورور دې تره دې څه نومېږي خیر ده تره نوم ده زازوی د کوم ځای زازوی د کوم ځای کوټکي او څومره وخت کېږي چې کابل ته راغلي یاستئ ګوره شرم ده پښتانه غیرت لرئ داسې نه ده چې بې غیرته یاستئ صحیح مسلماني خبرې وکړه پاکې سوترې خبرې دغلته وکړه دغه سکون موږ ځان ته جوړوو پلار ته دې هم رسوم ګوره بېرته مېړه ته دې ورتلې بېرته دې مېړه ته چې نه ور ګوره چې نه ورځې ګوره غوږ شه اوس چې ته ووځې سرسبیله دغلته اوس بله شپه چې ما نه راوستلې دلته چې ما ته غوږ شه پنځه شپږ کسان همالته هلکان راټول شوي وو